وګور یو دې کې خبر یاد ساتي وخت دا زموږ د عوامو کې خبر مشهور دی الله او الله بهر ځای کې دی الله بهر ځای کې دی دا کې یاد کوي د سلفو د صحابه د تابعینو د امت مشرانو عقیده دا چې الله بهر دی د الله بهر جهاد د فوق ثابت دی او په دې باندې بشمار آیاتونه دي. انتهایی واجب الاحترام حضرات، یقینا مونږ د جماعت اسلامي والا مودودیانو نه ډېر زیاته ګیله لرو چې دوی اکثر طالبان او مولیان حضرات ټول عمر په جلسه او په جلوس کې تیر کی او اکثر په مدرسه کې د بزم پروګرامات او شب بیداری او دغه شان دي د خپل سیاسي سرګرمیانو سره د دوی ډېر زیاته واسطه وي. که دیو طالبان وي، جمعیت طلبه عربي یا پاکستان، هغې کې ډېر زیات مصروف وي د طالب العلمي په زمانه کې. نو په دې وجه باندې دغه سادهګان، دغه غریبانان اکثر د عقایدو د دنیا نه بالکل بېخبر وي. خو چې کله هم یو انسان دلیل سره خبره کوي، د کتاب حوالې سره خبره کوي، باید د بل انسان دپاره دا مناسب نه ده چې هغې جواب دی په بد القاباتو سره یا په کنزل او په رد بد ویلو سره یا د خپل حقیقت او اصلیت د اظهار کولو سره وکړي. نو که دا مولا تاسو وګورئ، دا په سوشل میډیا باندې اکثر ډېر زیات مشهور دی او دا د جماعت اسلامي والاو د مودودیانو غټ شیخ دی او هغې مفتي دی. هغه نعوذ بالله یو داسې خبره کوي په ناپوهي په بنیاد باندې، لیکن موږ ورته پیغام ورکول غواړو چې د الله رب العالمین ساده بندی داسې مهرباني وکړه، لږ کتابونه وګوره، لږ د متکلمینو د فقهای کرامو دغه شان دي د مخکینی سلف و صالحین او دغه شان دي د اکابرین د امت هغې طرف ته لږ رجوع وکړه. دا څه په ګډو وړو سر شوي، کومه خبره چې ستا د ژبې نه وځي دا خو د کفر کلمه ته وایي، دا خو ته کفري الفاظ استعمالوي. که عقیده دې دا وي در باندې د فقهای کرامو د کفر فتوه در باندې لګي، خو دا بیچاره د ناپوهي په وجه باندې ښه مزیدار شاګردان به ورته ناست وي او دغه شانې ګډې وړې ورته وایي. دی وایي چې الله رب العالمین دپاره جهاد د فوق ثابت دی. نو دا خبره کول یقینا دا د کفر کلمه ده، ځکه چې الله رب العالمین دپاره مکان ثابتول، د الله رب العالمین دپاره زمان ثابتول او د الله رب العالمین دپاره جهاد ثابتول، اگر که د جهاد فوق ولی نه وي، دا د سم خلکو عقیده نه ده راغلی، دا خطا عقیده ده، دا غلطه عقیده ده. الله رب العالمین الله موجود، الله رب العالمین موجود بوي بلا مکان و بلا زمان و بلا جهت. الله رب العالمین موجود دی بلا مکان، بلا زمان او بلا جهت. او بیا دی وی الله رب العالمین په عرش باندې دی. نعوذ بالله که الله رب العالمین ته په عرش باندې مني یا په بره مني، نو دا د دنیا د تخلیق نه مخکې دغه فوق او د تحت دغه تخلیق نه مخکې او د عرش نه مخکې الله رب العالمین به ته چرته مني. که الله رب العالمین دغه عرش نه بل ځای کې ته مني مخکې او فوق د جهت نه اخوا بل چرته ته مني، نو بیا د تخلیق د عرش او د کرسی او د دنیا نه وروسته ته ورته فوق جهت ثابتوي او الله رب العالمین په عرش باندې ثابتوي، نعوذ بالله. نو بیا الله رب العالمین دپاره خو ته استقرار هم ثابتېږي، د الله رب العالمین په ذات کې نعوذ بالله د الله دپاره ته تبدیلی او تغیري هم تبدیلی هم ته ثابت کوي، نعوذ بالله، چې الله رب العالمین د یو ځای نه بل ځای پورې استقرار ولري، دا کفري خبره ده. بهرحال اکثر عوام په دې خبره باندې نه پوهیږي او اکثر بعض مولیان او طالبان هم په دې باندې سر نه خلاصیږي. خلاصه ده دی وایي چې د مخکینی کتابونو کې تاسو کتلی شئ او دا د فقهای کرامو خبره ده، هسې دروغ وایي، ساده دی، بې بنیاده لګیا دی. دا ما سره یو کتاب دی علامه شیخ محمد بن ابوبکر المرعشي بساجقلی زاده رحمه الله چې دی 1145 هجري کې دی وفات شوی ده، دومره مخکینی عالم ده. دی یو کتاب جوړ کړی ده د رسالة التنزیحات په نوم باندې. په دې کتاب کې دی دغه بحث کوي، اوږد بحث کوي، خو دې ته مخصوصي هغه خبره کومه دلته دې کتاب کې فرمایي په صفحه نمبر 164 کې دی فرمایي لو قال که یو انسان ووایي الله تعالی فی السماء او علی العرش فهذا الكلام على ثلاثة اوجه. که الله رب العالمین په باره کې یو انسان وایي چې الله تعالی په اسمان کې دی یا په عرش باندې دی، دې دپاره 3 جهتونه دي د دې کلام دپاره،
خو کومه خبره چې دغه مولا او د جماعت اسلامي ولا کوم مشر کړی دا هغه خبره زه درته اوس دلته نقل کومه. دی دلته وایي وان اراد اثبات المکان والجهة یکفرو، که چرته دی انسان د الله رب العالمین د پاره مکان ثابت کړله یا جهت د رب العالمین د پاره ثابت کړله دغه انسان کفر وکړله. وان قال هذا الكلام بلا تعویل وتأمل یکفر وعليه الفتوى، که دغه انسان بغیر د تعویل او د تأمل نه دا خبره وکړله دا یقینا کفر ګرځي. دا خبره کول دا سراسر کفر دی او په دې باندې فتوا هم ده. او فتوا دی بیا حواله هم دلته لاندې محشي ورکړې ده چې فتاوا بزازیه او تاترخانیه دی دواړو په دې باندې د کفر فتوا لګوله د څوک چې د الله رب العالمین د پاره جهت ثابتوي یا الله رب العالمین په عرش باندې مني یا الله رب العالمین په اسمان کې ګڼي. داسې خبرونه ځان ثابتول، داسې خبرې د الله په شان کې کول دا یقینا ډیر زیات ظلم خبره ده. دا بل یو کتاب ده د علامه طاهر بن صالح الجزائري رحمه الله، دا وفات دی په 1338 هجری کې. الجواهر الکلامیه، دی کتاب کې که تاسو وګورئ الجواهر الکلامیه فی ایضاح العقیدة الاسلامیه، په دې کې دی وایي د استواء علی العرش په باره کې دغه مولا چې د آیت پیش کوي الرحمن علی العرش استوا، او بیا وایي چې الله رب العالمین په عرش باندې دی. په دې کتاب کې دغه محقق عالم دی فرمایي چې واستواء علی العرش ليس كاستواء الانسان على السفينة او زهر الدابة او السرير مثلا. دی وایي چې مثال په تور باندې د الله رب العالمین د پاره داسې خبرې کول چې الله رب العالمین په عرش باندې دی، څنګه چې ته یو عام انسان په باره کې وایي، لکه مثال په تور باندې چې انسان په کشتي باندې دی یا د یو دابې یا مثال په تور باندې په یو دابه باندې دی او یا په کټ باندې دی، مطلب هغه مکان ثابتوي. که چرته د الله رب العالمین د پاره ته مکان ثابت کی دا غلطه خبره ده، د کفر خبره ده. دین علاوه یو صریحي عبارت دی، خو دغه مودودي حضراتو ته به پته نه لګي چې دا کتابونه به ورته څوک ښایي، دغه علم د میدان نه به دوی خبروي څوک، او دغه عالمان د جلسې او د جلوسونو نه به فارغېږي کله، او دوی د خپل شب بیداري او دغه شان د خپل سیاسي هلې ځلې نه به کله فارغېږي چې دا کتابونه لږ مطالعه کړي. دا وګورئ تاسو، دا هم ډیر بهترین کتاب دی. ملګرو ته هم درخواست ده چې دا کتاب ځان ته پیدا کړئ وګورئ، ډیر خوندور کتاب دی. علامه ابوالیسر محمد البزدوی رحمه الله په 493 هجری کې تیر شوی ده. هغې دا کتاب جوړ کړی د اصول الدین په نامه باندې. هغه په دې کتاب کې علامه بزدوی رحمه الله د دې په صفحه نمبر 40 باندې اوږد بحث کوي. مسئله نمبر 14 دلته وایي لیس لله تعالی جهة، د الله رب العالمین د پاره جهت نشته. قال اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعت فرمایي دا ظالم وي د مشرانو دا خبرې دي چې الله په د پاره فوق جهت ثابت دي. لن کې کتابونو ګوره قال اهل السنة والجماعة ليس الله تعالى على مكان لا على العرش ولا على غيره وهو ليس فوق العرش، او نه الله رب العالمین لپاسه د عرش باندې دی، وليس له جهة من الجهات، او نه د الله رب العالمین د پاره جهت دی د جهاتونه. اگر که د جهت د فوق ولی نه وي، یو انسان که د الله رب العالمین د پاره د فوق جهت هم ثابتوي دا سمه خبره نه دراغلی. بیا دغه مولا آیت پیش کوي چې الرحمن علی العرش ثم استوى على العرش، یا الرحمن علی العرش استوى، دا آیت پیش کوي. نو د دې آیت جواب هم دی کتاب کړی ده. خو دې نه مخکې زه تاسو ته 2 آیتونه د الله رب العالمین د قرآن مجید نه وایم چې الله رب العالمین د قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. دلته الله رب العالمین څه فرمایي الا هو معهم اينما كانوا. کوس کته یو آیت ظاهری معنی را اخلي او هغې نه خپل د ذهن مطابق خبره اخلي، نو بیا د دې آیتونو سره بس کوي چې بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. دې ځای کې الله رب العالمین فرمایي امنتم من في السماء، د هغه چا په باره کې چې څوک په اسمانونو کې په اسمان کې دی، دلته چې ته ظاهره معنا مراد را اخلي، بیا به دې سره څه کوي. یا دغه شان د رب العالمین د قرآن مجید کې چې کوم ځای کې بل ځای کې هم راځي
وهو معکم اینما کنتم، الله رب العالمین تاسو سره دی کم ځای کې چې تاسو یې کته د یو آیت په وجه باندې د الله دپاره فوق جهاد ثابتوي، بیا د دې لس آیتونه دی په دې باندې تقریبا هغې کې دا ثابتېږي ستا په شانتې څوک معنا چې وکړي ظاهري معنا چې وګوري چې هغه عقیده د مسلمانانو نه ده. اوس د دې آیتونو نه مراد څه شی ده؟ لکه ته جهاد ثابتوي، نو دغلته دی آیتونو باندې نه جهاد ثابتېږي نه مکان ثابتېږي، لکه څنګه چې اصول الدین کتاب کې ذکر ده. فهذه الآية تدل على أنه ليس على العرش، دا دلالت کوي دا آیت کم چې ما يكون من نجوى دغه آیت شو دی وایي چې تدل على انه ليس على العرش، چې الله رب العالمین په عرش باندې نه دی. او وقال الله تعالى امنتم من في السماء، او دغه آیت نه هم او وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، دی آیتونو نه هم دا ثابتېږي چې الله رب العالمین په عرش باندې نه دی. ته چې اوس د یو آیت دغه معنا را اخلي بیا د نورو آیتونو سره څه کوي؟ نو د دې ټول اشکالات او جوابات په کتابونو کې موجود وي، خو کاش چې تاسو کتابونه کتلی وي. دې کتاب کې دا هم شته ان مراد الله تعالی من هذه النصوص ليس ببيان المكان، نه دی د الله رب العالمین مراد دغه آیتونو سره بیان د مکان کول، بلکې ولکن المراد مراد د دې نه څه شی دی؟ والله اعلم. الله رب العالمین دغه آیتونو په معنا باندې ډېر ښه پوهېږي، والله رب العالمین ته دغه معنا سپارول پکار دی. بس ایمان لرل څنګه چې په قرآن کې ذکر دی، څنګه چې کتابونو ذکر کړی ده، هغې نه مخکې ځان نه تشریحات کول د عوامو دغه عقیده خرابول چې الله رب العالمین دپاره جهاد د فوق ثابت دی، دا د الله رب العالمین دپاره جهاد د الله رب العالمین په عرش باندې دی. دا خبرې صرف ور صرف د طالبان کم چې ناپوهه طالبان دی هغې د ګمراهي سبب ګرځي. نو ټولو مسلمانانو ته د درخواست دی چې د الله رب العالمین دپاره دومره عقیده لرل ضروري ده چې الله موجود بلا مکان و بلا زمان و بلا جهت، الله رب العالمین موجود دی بلا مکان او بلا زمان او بلا جهته. دین علاوه که چرته دی غریبانانو که مدرسو کې سم سبقونه ویلی وي او کتابونو سره د دې واسطه وي، العقیدة الطحاویه کم متن العقیدة الطحاویه طحاوي رحمه الله کم کتاب چې دا هره مدرسه کې پړاویږي، هغې کې هم صراحتا د دې خبرې وضاحت شته چې د الله رب العالمین دپاره مکان او زمان او جهتونه دا ثابتول نه ده صحیح. الله رب العالمین د ټول مسلمانانو ته پوهه نصیب کړي، او الله رب العالمین د هغه خلکو د شرور نه ټول مسلمانان په امان کې وساتي چې هغې د خپل ژبې په خبرو سره ټول مسلمانان ګمراه کولو کوشش کوي، یا د ناپوهي په وجه باندې، یا د ضد او د بغض او د عناد په وجه باندې، او یا د یو فرقواریت په بنیاد باندې. الله رب العالمین د ټول مسلمانانو ته د اکابرینو د اسلافو د صحابه کرامو په عقایدو باندې د ژوند تیرولو توفیق ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب